ما ته یو چا خطر علی ګلی وي کې دا لیکلی چې ته کله کله وایي چې بعض خلک ځان ته سنیان وایي او یا بریلیان وایي او هغه شیګانو خپل کړي دي. ما ټول نه دي یاد کړي، ټول بریلیانو جلسو ته ځم، بریلی مشایخ ما غواړي هغې په سټیج ناست دي، زه بیان کوم. شیخ ګل سے مبارک د هغې فرزندان مانکی شریف مشایخ دې مخالفت ما نه کړې نه کوم، او ما داسې الفاظ هم نه دي ویلي چې ټول بریلیان شیګان دي. دا د خلکو دروغ دي په ما پسې تپي. زه داسې وایم لکه څنګه چې د دیوبند په علماو کې وابیانو کار کړی دی. ډېر کرت یو سړی وایي دیوبندي ما هغه وابي. دغه شان د بریل په جامه کې شیګانو کار کړی دی، وایي زه بریلی یم هغه شیعي. نو دې دواړو کې لږ تالاش کوئ، هر بریلی مقبلوئ او هر دیوبندي مقبلوئ. بریلی هم تلی چې شیعه نه به قبول کوي او دیوبندي تلی چې وابي نه نو به قبول کوي. زه داسې خبره کوم. نو بیا یو دویم خط راغی، نو په هغې کې دا لیکلي و چې ته ما ته په بریل کې داسې ښودی شي، په بریل کې داسې ښودی شي چې هغه دې شیعي. نو ما یې سترګې ولې پټې په دې خبرو باندې. سنی تحریک د بریلیانو یو لوی تحریک دی. د هغې سربراه ثروت اعجاز قادري په نوم باندې دی. که څوک په انټرنیټ پوهېږئ ثروت اعجاز قادري ورکوي، په انټرنیټ کې به د ویډیوګانې راوړي. لوی بینرې لګولې دي او لیکلي دي چې شیعه سنی بایی بایی صفای صحابه نے آگ لگائی. د دې څه مقصد دی؟ شیعه سنی بایی بایی، سنی تحریک امام دی، مشر دی، او هغه وایي چې شیعه او سنی رونه دي او صفای صحابه باندې اور ولګېد. نو زه یم داسې سني چې د شیعه رور دی، دا سنی بیا زه په دیوال ولم که دا بریلی یو کار څه بلایي. په مټه کې نو ما خستل مناسب نه ګڼم. خپل شاګرد او ملګری راغی ما ته وویل بریلی مولا دی، مناظر دی د دی، او شاګرد ته دا خبره کړې وه چې بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها زناکاره ده. اعوذ بالله. زه داسې بریلی اوس قبول کړم، داسې بریلی زه په دیوال ولم. بیا د ده نه خو بیا هغه سکم ښه دی، توبه به وباسي، سبا به قبوله شي چې څوک د قرآن عظیم الشان د بستر رکوع نه انکار کوي. زه د داسې بریلیانو مخالف یم، او بریلی علماو ته هم پکار دي چې داسې بریلیان د خپل صف نه وباسي، کینې دا به یې دا صف بدنام کړي. حقایق نن سبا چاته نشي ویلی، حق خبر چاته نشي کولی.